जी Assalamu alaikum. Zawani Dr. Zishan Hayat is as a DHIS coordinator and media focal person district head office Charsad Dayam. دا موږ سره ډاکټر حمزه صاحب دی، ډاکټر حمزه منیر پی پی آی کوارډینیټر ډسټریکټ 400 څنګه چې تاسو ټول ته پته را چې په ټول پاکستان کې میزلز او روبیلا د شری ویکسین کمپاین شروع کېدو والا دی. دا ډسټریکټ 400 کې د 17 نومبر نه دا کمپاین په ډسټریکټ 400 کې شروع کیږي. نو د کمپاین کې چې موږ سره ډسټریکټ 400 چې سونه پاپولیشن دی 18 लाख پلس پاپولیشن دی، په دې کې موږ سره 2,62,480 ماشومان چې کوم دي دا د شپږو میاشتو نه تر 15 کال پورې ماشومان دي. او دې ټولو ته به موږ د میزلز او د روبیلا چې کوم د انجکشن دی دغه د ټولو ماشومانو ته به موږ لګو. په دې ډسټریکټ 400 کې موږ سره ټوټل یو 61 هسپتالونه دي او په دې کمپاین کې به موږ سره 61 ډاکټران وي او 250 ټیمز دي چې دغه به ځای په ځای باندې په ډسټریکټ 400 کې په 49 یونین کونسل کې زموږ ډسټریکټ 400 کې 49 یونین کونسل دي چې دی به ځای په ځای باندې کورونو په کورونو باندې سکولز چې کوم دي او حجرا سیشنز وکړي او په دې کې به د ماشومانو ته د میزلز او د روبیلا چې کوم دا ویکسینیشن دی دغه به وته کیږي. نو مونږ ټول ډسټریکټ 400 چې سونه عوام دي هغه ته مونږ وایو چې دی ویکسین دا کمپاین دی په دې کې تاسو د هیلث چې کوم ټیمز درځي هغه سره پوره مرسته وکړي او یو ماشوم چې کوم دی چې یو ماشوم پاتې نشي، ځکه چې دا وبا راغلی را په ټول پاکستان کې موستلی زموږ ډسټریکټ 400 کې دا سه ایریاز افیکټ کی چې میزلز شری وتش کیږي او دا بیا ډیر کمپلیکیشنز کیږي د ماشومانو ته. تاسو به اوس زموږ پریویس ایر چې کم دی نو په وومن اینڈ چلډرن کې چې زموږ د ماشومانو کم هسپتال دی په 400 کې هغه کې او 400 هسپتال چې کم دی د شریف په کې ډیر زیات کیسز رپورټ شوي. نو زموږ په روټین کې دغه ویکسینیشن کیږي، د شری د ویکسینیشن کیږي په ماشوم ته په 9 میاشت باندې کیږي او دویم ډوز وته په 15 میاشت باندې لګي. او هغه باوجود هم هغه کې سم ماشومان پاتې شي یا سب کې ریفیوزل شي، نو هغه باوجود چې یو ماشوم په یونین کونسل کې رالو او هغه ته شری وي نو هغه ډیر زر سپریډ کیږي، یو ماشوم نه بل ته سپریډ کیږي. نو هغه د وجه حکومت پاکستان چې کوم دی ای پی آی ډپارټمنټ چې کوم حکومت پاکستان دی فدرل ډپارټمنټ هغه چې موږ دغه کمپاین په ټول پاکستان کې شروع کوو. نو اوس به ان شاء الله د 19 نومبر نه به زموږ دغه کمپاین شروع کیږي، د میزل دا کمپاین به شروع کیږي او د کې به ټول ماشومان موږ ویکسینیټ کوو. نو زموږ ټول پیرنټس ته ټول مور پلار ته خواسته چې دغه وکي او بل زموږ چې سونه میډیا فوکل پرسنز او میډیا خلک چې کم دي نو تاسو به دې کې موږ سره ډیر زیات دغه کوي ځکه چې دا یو ټیم ورک دی او دا د میډیا او د تاسو نه بغیر بالکل نه کیږي. ها اند کې دې کې به زموږ د پولیو کمپاین وی چې د پیدایش نه والا 15 کال پورې کم ماشومان دي نو هغه ته به د پولیو د اساس کې عمر ورکړي کیږي. دې کمپاین کې به روټین کې دغه روان وي. دا کمپاین په څومره روان دا کمپاین به 12 ورځې جی او دې کې به یو پلس پوینټ دا دی چې ان کیس کم ماشومان د ویکسینیشن نه پاتې شوي لکه چې کم ته موږ ډیفالټر وایو لکه یا کور کې مور او پلار ني او هغوی زموږ هسپتال ته تللی نشي ویکسینیشن لپاره نو هغوی ته به دا سروسز موږ ځای په ځای حجرو کې یا جوماتونو کې یا سکول کې نیر بای ایریا کې ورته پرووایډ کوو جی. خلک دې کې ډور ټو ډور کمپاین نشته نه جی ډور ټو ډور نشته جی. یو محلې کې به یو سایت په فکس کیږي او الته به کینی الته ورته سوشل موبلایزر چې کوم زموږ هیلث سټاف ولري دوی به ګرځي او ماشومان به ورته راولي ویکسینیشن به ورته کیږي جی. ډاکټر صاحب دا وضاحت هم لګو کې چې کم ماشومان د دې کمپاین نه چته په غلطۍ یا په وجوهات باندې پاتې شو هغوی بیا چته رابطه وکړي چې هغوی هم دا ویکسینیشن هغوی تاسو لکه ان کیس یو ماشوم هغه د علاقې نه بهر او د ډسټریکټ نه بهر چرته تلو او هغه په ټایم کې کمپاین روزو کې اویلیبل نو هغوی د کمپاین ختمېدو نه فوري بعد خپل هسپتال کې یا هغوی ځای کې بي ایچ او وي آر ایچ سی یا لنډ هسپتال وي نو هغې کې پی آی سینټر سره د رابطه کولی شي هلته ورته ټول ویکسینیشن وکړي شي. دا ماشوم تاسو د بچو خبرو کړو یو ماشوم د خوشي ده نو بیا ولا کوم هسپتال ته راځي الته د سہولیات موجود دي. ها په دې کې چې موږ سره کم دي ماشوم ته چې دې کې موږ په هر تحصیل وایز یو پیډریټیشن چې کم دي د ماشومانو سپیشلیست چې کم دي هغه به کې موږ دغه کړی دی چې هغه به د 14 ورځې 12 ورځې زموږ چې کم کمپاین چې په دې کې خدای مکه څه کمپلیکیشن وي یا ماشوم ناجوړه دی او هغه ته زیات تر مور پلار وایي چې دا ماشوم ناجوړه دی تر ستنې ضرورت نشته نو هغه تحصیل وایز موږ ډاکټر نومینیټ کړی دی چې هغه ډاکټر نه به مشوره
رالو چې د ماشوم ته موږ دستنه ولګو کو اون لګو او په ان کیس چاته شری شوی وي یا د شری دغه وینو هغه خو زموږ بیا هسپتالونه دي کنه 400 کې زموږ پیډز او پی ډی شروع وي پیډز واټ پکې شته په وومن اینڈ چلډرن کې شته تحصیل هډ کوارټر هاسپټل تنګیم دي زموږ تحصیل هډ کوارټر هاسپټل شب قدر دی او کیټګری ډي جمال آباد هریچند زموږ چې کوم هسپتالونه نو د ټولو کې پیډریټیشن د ماشومانو سپیشلیسټ د دې لپاره میزلز واډونه هم موجود دي د شری یا حسرې چې کوم واډونه هغه هم موجود دي او دغه ماشوم چې کوم وینو دا بیا موږ آیسولیټ کوو لکه نور ماشومانو په واډ یا د نور ماشومانو په دغه کې هغه موږ نه اچو باندې په اخري کې راته دا وایي چې لکه زموږ د خلک په دې نه پیږي چې زموږ پر ماشوم څه چل شوی دی نو د شری علامات څه په پښتو عمر خو چې کم دی زمونږ هغه ټارګټ پاپولیشن چې کم دی هغه 59 منت چې کم مطلب 15 کال نه کم د شپږو میاشتو نه والا تر 15 کال لکه کوم علامات دي چې ماشوم ته شری شوی دی د شری علامات ماشوم ته ډیر زیات ټمپریچر وي هغه ته به دومره زیاته وي چې هغه بې انتها ته وي دی مور ته هم په خپله پته لګي زیاتره مور چې موږ ته راشي کلینیک ته یا هاسپټل ته نو هغه وي چې ډاکټر صاحب داسې تبه چې داسې تبه ورته مخکې نه وه هائی ګریډ فیور یې پکې او د ده چې کله بیا ډاکټر صاحب مری وګوري نو کیپلوکس پوټ یې پکې هغه مری کې هم دغه وي او دانې چې کم دی یا چې کم هغه چاپ پیچز دغه چې راخیږي نو هغه به 3 ورځې پس راځي په ماشوم باندې بیا پکې د ماشوم سینه هم خرابوي زیاتره ماشومانو پکې خېټه هم خرابوي خو ټولو کې غټ علامات دا چې ماشوم پکې هائی ګریډ فیور وي او هغه چې ډاکټر ته لاړ شي نو بیا هغه د ایگزامینیشن نه بعد بیا ډایګنوز خځې د دې که فرض کړو لکه دا ویکسینیشن نشي نو په دې کې لکه د ډیث ریشو زیاته ده یا کمه ده او ویکسینیشن چې کم دی نو ویکسینیشن د ستا امیونټي جوړوي د ستا قوت مدافعت جوړوي د میزلز یو کمپلیکیشن دی اس اس پی ای ورته وایي چې په دماغ په جلې باندې اثر وکړي نو هغه یو خطرناک علامات دي چې هغې کې ماشوم د ټول عمر دپاره معذوره کېږي او هغې کې د هغه نه هغه مرګ هم کېږي چې کله هغه زیات شي نو د هغې د وجې د ویکسینیشن کېږي چې ماشوم ته کمپلیکیشنز ونه شي نو دا ټولو کې خطرناک کمپلیکیشن چې کم دی نو اس اس پی ای یو بیماری ده چې دا هغه ته کېږي هغه د دماغ جلې هغې کې هغه خراب شي او هغه بیا ټول عمر دپاره معذوره وي نو ویکسینیشن خو د ستا چې کم دی نو دا بچاو دی دا نه موږ دا هم نه وایو چې لکه میزلز ویکسین وشي نو هغه ته به بیخي نه کېږي شری کېدای شي هم شي ورته خو هغه دونه شارټ ټایم دپاره چې تاسو به خیال کړي زموږ په کورونو کې ماشومان دي شری ورته وشي روز به کې هغه ټیک ټاک شي او یو نیم ماشوم داسې وي چې هغې ته شری وشي نو هغه پکې بیا 10 ورځې او 15 ورځې هسپتال کې هم اډمټ وي یا زیاتره پکې چې کم ماشومان وي هغوی پکې معذوره سایډ ته هم لاړ شي یو عوامي آګاهۍ دپاره یو سوال زه دا کوم چې په خلکو کې اکثر دا مشهوره ده چې یاره دا شری په ټول عمر کې یو ځل راځي آیا دا د هغوی دا سوچ ټیک دی دا شری بار بار راتلی شي یا مثلا هغوی وایي چې د ماشوم خو بس شری تیر کړی د تاړو د ویکسینو ضرورت نشته دې حوالې دغه شانتي هم وي د شری چې کم دی میزلز چې کم دی نو د دې لایف ټایم امیونټي ده چې یو ځل تاسو ته وشو نو ډیر زیات چانسز دي چې واپس پتا ته نه کېږي ځکه چې لایف ټایم امیونټي ده تا ته شری وشو یا تا دغه کو نو رستا په باډي کې د هغې خلاف انټي باډیز ډیولپ شو نو چې رستا په بدن کې هغې خلاف انټي باډیز ډیولپ شو نو هغه بیا تا ته هغه شری واپس نه کېږي دغه شانتي څنګه چې مونږ ډینګي هم چې د نو ډینګي هم دغه شانتي لایف ټایم امیونټي ده یو ځل چې تا ته ډینګي وشي تا ته بیا نه کېږي خو د ډینګي دې ځل چې کوم دی د هغې سټرین بدل شوي دي سلور ټایپس دي نو تا ته بل هغه بله ډینګي کېدی شي نو دغه شانتي شری هم دی شری موسټلی چې کوم دی ډېر بوکس وایي چې د دې لایف ټایم امیونټي ده یو ځل چې وشي نو بیا ډېر په مشکله خلکو ته نو چې کوم ماشومان شری تیر کړی هغه ویکسینیشن وکړي کو نه کړي بالکل ویکسینیشن خو جی ماس ویکسینیشن دی ټول پاکستان چې کوم دی دغه به ویکسینیټ کوو نو هر ماشوم چې کوم ویکسینیشن 15 کالو نه کم دی نو هغه ته پکار دی چې موږ ویکسینیشن وکړو رفاقت د تاسو کې اکثر ځینې ماشومان په مدرسو کې سبقونه وایي کنه او سکولونو کې د هغې لپاره ستاسو پلانینګ دی د سکولونو د مدرسو لپاره اصل کې دې کې موږ داسې کار کړی دی چې موږ هر سکول ځان سره دا غځې هسپتال چې رقم ایریا کې راځي ان کیس فرض که یو بیچو ایریا کې یو سکول راځي هغه هغوی سره رجسټر شوی دی په دې کې موږ ته لږ هارډلز دا را روان دي چې الریډي هغه ایچ پی وي والا کمپین په فیډرل کې اسلام آباد سایډونو ته شو پنجاب کې د هغې د وجې نه موږ ته لږ مسلې په پرایویټ سکولونو کې راځي نو موږ دې وجې نه تاسو ته رالو چې ستاسو یو قسم زموږ آواز جوړ شي په دې کې او زموږ میسج دوی ته کمیونیکیټ شي موږ به هر سکول کې خپل
ویکسینیشن یو ورځ ورته ډیسایډ کړې ده هر سکول کې به ویکسینیشن پراپر په ورځ باندې هر الیجیبل ماشوم ته به کېږي چې موږ سره اصل کې د دې کمپین لاست مین ریزن چې کم دی موږ سره په د لاست 3 ایئر کې 1,31,000 ماشومان افیکټ شوي دي په 400 کې د میزل له وجې ټیک شو جی نو دا چې کم کمپین دی دا اوورال ټول پاکستان کې روان دی چې مونږ په یو ځای یو امیونټي ورته سټرونګ جوړ شي چې دا روان ټول جنریشن زمونږ کم از کم دې سره دو شي د کمپین دا دغه فائدې چې 15 کاله پورې د شری تعداد ماشومان ډیر زیات ښه کم شي ښه افیکټ راشي الریډي مونږ سره یو مین چې کوم مونږ ته دا غزنه ریپورټینګ کیږي ځکه چې دلته شری ماشوم ډایګنوز شي هغه بیا بر مونږ ریپورټ کوو مونږ ته دا را روان دي چې دلته تحصیل 400 کې میجورټي کیسز را روان دي لکه رجړون شو 2 شو اګرش و نیستا دا ځین ډیر زیات د دې ځین میزل کیسز ډیر زیات را روان دي په دې کال کې په دې 45 ویکس کې د کال سٹارټینګ نه اوسه پورې ډیر سیویر کیسز را روان دي وی چې دا یو قسم بریک ډاون شوی دی مطلب ډیزیز را روان دي نو موږ د دې مخکې نه روکتام وکړو مهرباني شکریہ